شپږ سوه درهم یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه پیسې واغستې 200 درهم یې ترې لرې کړل او د دې لنګ په دې پولیس کې پورې ولا وتړل. لنګ په پولیس کې پورې وی سعد دې ته به سوای ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 300 درهم یې ولا ورکړو وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله څه کډې مډې واله واده دي که نه څه سودا خو به اخیستل غواړي. کور دې مو شو مهر مو شو او سودا ورشه واره ځان له. ټیک ده دی خوشحالیږي بازار ته روان دی چې دکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واده سودا واخلي. په دې کې به بازار کې ډول غږېږي او आवाज وسره کېږي د ډول سره. وی ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلانکی طرف ته غزا روان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي، هغه دې موږ سره لاړ شي. مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو داسې ډول به یې و که نه نغاره به یې ورته وي، نغاره به یې واله. نو سړی نغاره وي او اواز کوي وایي د الله پاک پیغمبر پلانکی طرف ته غزا روان دی او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي. دی په دې دوکان په دې خوله کې خپه نیولی شو. یو ځل یې اواز واورېدو غلی شو، بیا یې واورېدو بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه د دوکان نه واپس شو. وی ښه سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستي او د الله پاک پیغمبر په جنګونه کوي، هغه به په میدان جنګ کې او سعد اسود به د ښځې سره ناستي. هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واس کپړه چې کپړه یې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړي نور ځان پټ علم د رښتې دپاره دی روان شو. پخپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره څادر صرف یو څادر دی په هغې د عورت پټ کړی دی لنګې والې روان دی. چې هغې صحابي کور ته ورسېده ور یې وټکاو چې ور یې وټکاو د دنې نه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام رالیږلی یم. وی څه ده؟ وی ته هغه ته د رښتې ووایو که نه؟ وی او ما ته د رښتې وویلي. وی د هغې رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم، د رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم. هغه ورته وی هغه خو ټیک ته خو ته لږ ودرېږه دلته کې لږ ودرېږه. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبی علیه السلام زموږ لور له رشته رالیږلې ده. نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه ما ته قبول ده چې نبی علیه السلام رالیږلې؟ وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه، ته خو لږ وګوره. وایي چې نبي علیه السلام رالیږلې ده نو څه؟ وایي نه لږه ننداره وکړه. نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه په خپو پیزار نه او بربنډ صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وی اله سړي د ده سره زموږ لور ګزاره نشي کولی. د نبي علیه السلام حکم په سر سترګو خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي بیا به سبا دیم خفه وي زموږ لور به هم څه خفه به وي. ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته ووایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي. وی ټیک ده. دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه نو یې لورې دا خبرې واورېدې. وی مورې څه خبرې دي؟ وی نبي علیه السلام ستا لپاره رشته رالیږلې ده. نو وی تاسو ورته څه وویل؟ وی لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه مونږ چې تا له بله رشته وګوري. وی ولې؟ وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی. هغه سړی ډېر څه دی؟ بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کړي. وی مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دی رالیږلی چا دی.
دې سړی ته مه ګورئ دا سړی رالېږلی چا دی د کومې رشتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی هغه رشته مال د ډېرو رشتو نه غوره ده د دغه خاون انتخاب مال نبی علیہ السلام کړی دی دغه خاون ماته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی ماته دا رشته منظور ده وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته رضای بیا مونږ ورته هم ښه کوو وی ټیک د سعد اسود رضی الله ته وي نبی علیہ السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده منظور ده سعد اسود لاړ نبی علیہ السلام خواله نبی علیہ السلام دې تپوس کوي سعد څه دې وکړو الله پاک پیغمبر کار وشو وی ټیک د ساده کار وشو خو مہر به ورکوي د الله پاک پیغمبر مہر پکې څه شی دی نکاح کوي او مہر نه پیژني مہر به ورکوي نه څه خو به ورکول غواړي که نه د الله پاک پیغمبر دغه یو څادر مې د چې ځان نه مې تاو کړی دی نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي دا خو یو څادر دی چې ستا دی څه وکړم د الله پاک پیغمبره نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه د مهر بندوبست کومه یو درې صحابه کرام یې ورته وښول یو زبیر رضی الله تعالی عنه یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي و په دوی پسې لاړ شه وویې ورته چې ماله 200 درهمه راکړئ 200 درهمه دی لاړو د هغې نه 200 درهمه راوست خوا کې بل صحابي ناست و ویې هلکه وي ستا کورونه شته وي او د الله پاکه پیغمبر زما 2 کوره دي یو کور ته دله ورکړه وي د الله پاکه پیغمبره د ده شو یو کور د ده دې ته مینه وي محبت وي د الله پاکه پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي یو کور د ده شو صحابي واپس راغی 600 درهمه یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ورته هغه پیسې واغستې 200 درهمه یې ترې لرې کړل او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې وله وتړل لنګ په پلیس کې پورې وی سعد دې ته به څه وایي ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی دا ستا د ښځې مهر دی او 400 درهم یې وله ورکړو وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله څه کډې مډې واله واده دي دی که نه څه سودا خو به اخیستل غواړي کور دې وشو مهر وشو او سودا ورشه واره ځان له ټیک ده دی خوشحالېږي بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واده سودا واخلي په دې کې به بازار کې ډول غږېږي او आवाज وسره کېږي د ډول سره وی ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلان کی طرف ته غزا روان دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو داسې ډول به یې و که نه نغاره به یې ورته وي نغاره به یې واله نو سړی نغاره وي اواز کوي وایي د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزا روان دی او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي دی په دې دوکان په دې خوله کې خپه نیولی شو یو ځل یې اواز واورېدو غلی شو بیا یې واورېدو بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه د دوکان نه واپس شو وی ښه سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستي او د الله پاک پیغمبر په جنګونه کوي هغه به په میدان جنګ کې او سعد اسود به د ښځې سره ناستي هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واغست کپړه چې کپړه یې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کړي نو چې پیژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو
او لاړ غزا چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي کنه چې په کوم طرف باندې د کافرو د سره داسې ورتا وي داسې دا تور په دوه لاسه داسې چلی داسې روان دي سم غزا کوي یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه تا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نه وی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نه وی څوک مسلمان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو ولد ته ډیر خطرناک غزا کوي ډیر بهادر دی غزا کوي نبی علیہ السلام کوم دی بیا هغه د ګور د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیہ السلام وکتل کنه او دا تور د سی اوچته کړ په کافر گزار کو نو دا توري مټی ښکارش دا تور مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو کنه نو نبی علیہ السلام ویل که دا خو زما باغې تور راغه سعد نه دی دغه شکل زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تورو وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دی غبې کړی دی دا خو ما واده نه لېږلی و دا دې چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یې ورته وړکوي صحابي راغلي د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی دلته راغلی دی نبی علیہ السلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر په زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې وونډه د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبی علیہ السلام اواز وکړو وی زما سعدي زما سعدي او نبی علیہ السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبی علیہ السلام داسې خپل غېږ ته روچت کړو دا مخې ورله ښکاره کړو کپړی ترې پرانسته چې کپړی ترې پرانسته نبی علیہ السلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی علیہ السلام ته وکتل که نه مسکې شو وی د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت خورې مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي د نبی اسلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی اے سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې م ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي الله به دې م ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیہ السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیہ السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله که خفه شم زه ورته وایم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې راوکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بولبلیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم
زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغه پورې به زه په جنت کې قدم کېږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې هغه په ځنکدن کې چغواله امتي امتي زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغه پیغمبر سنت د زمکه ته ورتاوی ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه خپله ښکاره شومه دی علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دی په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامت کړی تازه جامت کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شوم تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرشتي به وایي دا خبرې دي دروغ ښکاري ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبی علیہ السلام د امتي په شانتې جوړې زه هغې مړي ته ډېر خفه شمه چې دې مړ شي او تازه جامت یې کړی او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشمه وګورمه او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده اوږده ږیره پرته او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته وي ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ږیره یې په دې مخ باندې پرته وي وایي دا فرشتې به په خپله وایي چې دا امتي د جانان دی د هغه سنت یې په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته یې وګورئ دا د نبي علیه السلام امتي دی هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم زه خپلو نوجوانانو ته وایم د الله دپاره دا ږیرې پرېږدئ دا ږیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دی په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده ږیرې پرېږدئ خالقانو دا خوند کوي دا زما د جانان سنت دی دا زما د محبوب سنت دی دا ګیرې په مخ باندې ډېر زیات خوند کوي ګیرې پرېږدوئ ښه نبي علیه الصلات وسلام راضي کوي انشاءالله چې د چا ګیرې دي خو دي مبارک مو شه خو چې د چا نشته پرېږدو به ګیرې که نه لاس اوچت کوي را سره که نه ګیرې به پرېږدو که نه انشاءالله ګیرې به پرېږدو دا د نبي علیه الصلات وسلام سنت دی هلکانو دا ګیرې پرېږدئ د مرګ هېڅ پته نه لګي دی وایي زه چې بوډا شم ږیره به پرېږدمه نوجوان هلکي تازه جامت یې کړی وي په چاپ کې ور راروان یو په لاره اکسیډنټ وکړي نو د نبی علیه الصلات وسلام په سنتو باندې به عمل کوو د الله پیغمبر به خوشحاله و په نبی علیه الصلات وسلام باندې به درود زیات وایو دا څو واقعات مې د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیه الصلات وسلام مطالعه کوي د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي د دین اسلام دپاره ډرامې مه ګورئ د دین اسلام د تاریخ دپاره څه مه ګورئ ډرامې مه ګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوي مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبی علیه السلام د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شئ باقي ما ته چې په دې چټ کې کومه خبره شوې وه نو زه خو لږ خفه شوم یاره دا خو تاسو زیاتې کوئ
په دې مسجد کې درس قرآن هم کېږي او درس حدیث هم کېږي کنه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي بختور یې قسم په الله چې بختور یې زوام دا مقتدیان په مخ د ځمکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ول الله ورکړی دی چې د قرآن درس وتم کوي د حدیثو درس وتم کوي او دا خو بیا هغه ډېر محرومه خلک دی چې هغې ته کېږي او راځي ورلنه نو درس لا د قرآن او درس لا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو د محلي والا کنه د محلي والا لا سوچت کې شابه د محلي والا سوچت کې ټول به په درس قرآن کې شرکت کو داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقې د علماء سره مینه کوي د خپل علاقې د علماء سره څه کوي د لوري علماء راتلو ته هیڅ ضرورت نشته د خپل علاقې د علماء سره څه کوي مینه کوي حدیث مبارک کې راځي وای د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو ستا د جماعت امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي ستا د جماعت امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتي ګرځي نو د بل چا ضرورت شته دی د دې امام قدر وکړه د عزت وکړه حدیث مبارک راځي بس خبر راټولو ما وی حدیث مبارک راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی جنت کې ویسے کړی جنت په دروازه کې ایثار کړی وي او داخله په جنت رواني حدیث مبارک راځي اجتمع العالم والعابد روایت کې راځي على الصراط بل روایت کې راځي على باب الجنه جنت په دروازه کې مولوی سي الله ودرولې نو ځکه کلام ما سم خیال دی چې دا مولوی سي د جنت په دروازه کې ولاړې د مقتدیان پیراش او دوی جنت ته لاړ شي نو یو بل د بخستر کوي چې سړی خو رانه سي ټکړې دی دا څه ده کنه لا خو مولا کې صرف ځای کور کړه نو چې دا مقتدیان راشي او مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیر ته ولاړي خو دوی خو به یو بل ته پوره سترګې وایي چې سړی خو سیر ته وځولې سم خیال دی کنه نو دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړي دی به لږ پریشانۍ کې چې هسې نه چې د دې ځای نه مې الله جهنم ته بیایي کړو نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولوی صاحب اے قاری صاحب تمی دیل نہیں ودرولے چې تا جهنم ته بیام الله سره دی ودرولې مخلق جنت ته زیوزر جنت په دروازه کې ولاړ نه کنه مولوی صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته ځنه پتاو په دوی کې خو فرق پاتې نشي الله سو کما نته بزان سره نور خلق جنت ته بیاي سومره بوزم لستنا نا سلطنا نا زرکسا نا لکسا نا سومره تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالى بده فرمایي هر خغه انسان د ځان سره جنت ته بوز چې تور سره مینا کوي چې تور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دې کړي نو چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوزه چې څومره دې خوښي هغه به په کتاب پرېږدي نه پلان کې چې څه ډېر ښه سړی و زما به په جومات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیایي بوزه نو دې پکې ولې نه بیایم داسې ده که نه ده نو د مولانو سره مفت مینه کوئ مفت خو به جنت ته بیایي پوه شئ که پوه نه شئ د مولانو سره څه کوئ مفت د مولانو سره مفت مینه کوئ مفت خو به
به د ځان سره ان شاء الله جنت ته بیایي داسې به کوو که نه کوو د خپلې د علاقې د علماو سره مینه ساتئ محبت ساتئ د جومات د امام قدر کوئ حد درجې قدر کوئ چا چې د جومات د امام سپکاوی کړی دی الله د هغه نسل د علماو د حفاظو نه محرومه ساتلی دی او چا چې د علماو د جومات د امام قدر کړی الله د هغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړي دي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا